الله پاک جل جلاله دغه کافرانو مثال ورکړي دی آیت کې ومثل الذين ومثال ده کسانو کفرو چې کافران دي کمثل الذي پشان ده هغه چا دی ينعق چې आवाज کوي نعق د هغه आवाज ته ویل شي چې خلک زناورو ته کوي دې ته نعق ویل شي ينعق چې आवाज کوي بما هغه چاته هغه ستا لا يسمع چې نوري الا دعاء مگر صرف بلنه اوري ونداء او چغه اوري سارو ته وسړي ډېر چغي وي ډېر خبري ورته وکي او خپل تقریر ورته وکي بيزو ته وسړي لګیا د ټولي بيزي را جمع کی او ټول تقریر ورته وکي نو بيزي تقریر چې کوم دی صرف د आवाज اوري د سما طاقت پکې الله پاک اچولې د आवाज خو اوري خو د خبرې په مطلب باندې نه پوي موږ کتابونو کې یو عالم تیر شوی دی هغه دا گردانونه د لومبه درجه کې زودي ضرب یضرب ضربا فهو ضارب دا گردانونه نو هغه گردان به زوتاو نو هغه بالکل رټه یادول پکاري نو بيزه کور کې ساتل نو هغه بيزه به چونی ولا کنه سي غوګون نه به ونی سلا ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاك مضروب دا گردان به ټول ووره سر په صغیر او کبیر دواړه به وتاورولو نو چې بيزه به پرې خدانه بيزه به سرونه غوګونه به سي وړا کوي نو دا ورته پوهه جو نشوي جو بیا به غوګونه ونیو جو بیا به ټول گردان ووره نو اسی مزاکیه خبره دا مرګری بیا خبره کوم استاد خبره کوله هغه اخره کې بيزه الا لګنو بالکل روغه او مازغه پکې نو مازغه ولا خوړلی نو دی بيزو ته کوئی سړی ډېر خپل تقریر وکي خو دی فقط आवाज اوري بلنه خو اوري خدای په مفهوم او معنا باندې نه پويږي د کشن مثال الله پاک وي د کافرانو دی خو دی د ډېر تقریرونه وکي خو دی صرف د اوریدو طاقت خو پکشته دی خو چې کوم د مطلب خبره ده د پوهېدو خبر نه پغي باندې نه پويږي هغه خبره دی نه وي